بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما. بلا شی خلق د دې غلط فهمي ښکار دی چې غسل نه پس او دس کول پکار دی او د لا علمي د وجنه او دا خیال وی چې غسل کول سره او دس یا خو کیږي نه یا کم از کم هغه او دس بیا مکمل نه وي. همدغه وجه دی چې داسې خلک د غسل نه پس دوباره بیا نوی او دس کوي او د حوالې سره قسمه قسم وسوسو شکونو کې مبتلا اوسیږي. حقیقت دا دی چې دا محض غلط فهمي ده چې د دې په شریعت کې هیڅ حقیقت نشته. غسل نه پس او دس نه کولو متعلق درسته مسله دغه ده چې غسل نه وړاندې غسل په ابتدا کې او دس کول چاراندام کول مسنون دي. د دې وجې نه غسل کولو نه پس د اودس کولو هیڅ ضرورت نشته. البته که بیا هم چا د غسل په شروع کې اودس ونه کړلو بیا هم غسل نه پس د اودس کولو ضرورت نشته، ځکه چې غسل کې چونکې تمام بدن باندې تمام اندامونو باندې اوبه چول فرض دي، نو غسل کولو سره د اودس ټول اندامونه ووینځل شول، هغه لنده شولو، سر ورکې وینځلی شي، نو مسه پکې وشوله، نو د غسل په ضمن کې غسل په منځ کې اودس خپل په خپله کېږي. لیکن د غسل په ابتدا کې اودس نه کول بلا اودسه غسل کول دا د سنتو خلاف دی. خو بیا هم غسل په شروع کې کچا اودس نه یې کړی غسل یې وکړلو، نو بیا بعد کې د منځه یا تلاوت دپاره تر څو پورې چې اودس متونکی شی را پیښ شوی نه وي، داسې یو څیز چې هغه سره اودس متیږي هغه څیز وجود ته راغلی نه وي، دغه اودس د غسل والا به تر هغې پورې برقرار وي. همدې غسل سره بیا منځونه هم کولی شي، تلاوت هم کولی شي. خو دومره یاد ساتل پکار دی چې که څوک د غسل په شروع کې اودس ونه کړي، غسل سره خو اودس کیږي، خو پکار بیا دا ده چې غسل په دوران کې د اودس نیت دی وکړي، چې د غسل په ضمن کې کوم اودس خپل په خپله کیږي د هغه اودس ثواب نه محروم پاتې نشي. نو ثواب دپاره نیت ضروري ده. خو که چا نیت ونه کړلو بیا هم دغه غسل سره اودس وشو. د دې مثال داسې دی لکه څوک د نهر په غاړه ناست وي اودس یې نه وي، چا دکه ورکړله نهر ته یا اوبو ته یې وغورځولو، د اودس ټول اندامونه لنده شولو، نو د دې اودس وشولو، دې سره لمونځ کولی شي. خو نیت یې چونکې کړی نه و نو ثواب ورته میلاو نه شو. نو دینه دا خبره واضحه شوله چې د اودسه دپاره نیت کول ضروري نه دي. خو دومره خبره ده چې نیت نه بغیر د اودسه اندامونه که ووینځل شو، سر باندې مسحه وشوله، بیا ثواب نه میلویږي، خو اودس بیا هم وشولو. نو لحاظه غسل په شروع کې اودس کول پکار دي چې سنتو مطابق غسل وشي. که چا غسل په شروع کې اودس ونه کړلو، صرف غسل یې وکړلو، بیا هم اودس وشولو، خو د غسل په دوران کې د اودس نیت وکړي چې ثواب ورته میلاو شي. که چا نیت هم د غسل په دوران کې د اودس ونه کړلو، بیا هم په دې غسل سره مونځ او تلاوت وغیره کولی شي، دغه اودس کافي دی.